خبره مې دا کوله چې شیطان دا قسم خوړلی چې ولا اضلنهم زه به دین اسلام نه اړم گمراه کوم به ولا امنینهم او د دنیا په باره کې د دې په زړه کې غلط خواهشات اچوم دوی بیا هر غلط کار کوي نو بیا چې دی د دین اسلام نه واوړي او زړه ته غلط خواهشات راشي بیا به دې څه کوي بیا به دې ولا امرنهم بیا چې ورته زه حکم کوم هغه به مني نو زه به ورته کله حکم کوم ولا امرنهم دې ته به خامخا زه حکم کوم فلیبتکن نو دوی به پرې کوي کټ کوي به اذان الانعام د سارو غوګونه دا د عربو یو طریقه وه د مشرکانو چې هغوی به د سارو غوګونه پرې کول او وی به چې دا مونږ د ساروي تعظیم کوو دا د دې عزت کوو بحیره بیا ورته وروسته به راشي سورت مایده کې بیا انشاءالله بحث کوو مختلف قسم ساروي د دوی سارو یا اوښانو هغه چې به 4 بچي راوړه او 5 بچی به نر راوړو د هغې غوږونه به یې پرې کړه نه به هغې چا سورلي کوله نه به هغې ته چا تکلیف رسو او نه به د هغې غوښه چا خوړه دا مونږ دا ډېر عزت واله دی او دا مې د الله جل شانو عبادت ګڼو دا مونږ عبادت کوو د الله جل شانو الله جل شانو فرمایي سارو والا عقل و دې سارو والا خلق چې که نه د سارو والا خلق د هغې عقل هم د سارو الله جل شانو فرمایي ولا امرنکم شیطان ویلو چې زه به دې ته حکم کوم فلیبتکن دې به کټ کوي خامخا اذان الانعام د سارو غوږونه او بل ولا امرنهم دې ته به زه حکم کوم نو فلیغیرن خلق الله دی به خامخا د الله خلقت بدلی د الله مخلوق په بدلی څه مطلب دی یعنی د الله جل شانه هغه دین چې هغه د فطرت مطابق دی نه هغه دین به بدلی مطلب دا دی حلال ته به حرام وي او حرام ته به حلال وي د الله دین به بدلی دا دی مطلب ظاهری دی او اکثر مفسرین حضرات هم په دې باندې دي چې فلیغیرن خلق الله دا مطلب دی چې یاره دی به د الله جل شانه مخلوق بدلی څه مطلب دی مطلب دا دی چې الله جل شانه دله ویښته ورکړي دي ظاهري کم جسم چې ولا ورکړي د الګ ته نو په ځان باندې پیخي د زنانو کوي یا زنانه د نو پیخي تسړو کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل کمه خزي چې د سړو مشابهت کوي او کم سړی چې د خزو مشابهت کوي په دې دلانت دي د الله جل شانه وایي چې تاسو ګوره د خلک ټامیان شوی د خزو پیخي کوي کنه په ځان باندې کمی نخري کوي او کم چلونه کوي چې سقاوي ته ورننه او یو شان چې بیا روزي مونږ یو بل سوکته ترته لاړ شي کنه ورننه او یو شان بیا چې روزي بیا بل شان دي پته نه لګي سسه په ځان لګولي دا سړي دا یا کپڑے او لباس د استعمالول چې هغه د زنانو په شان دي ګورنه دا دونه چمکیله کپڑے خلکو اچولي ته چې پندتان دي چمک نه کې دا د خزو لباس ته وایي د خزو لباس جدای او د سړو لباس هغه جدای د خزو مشابهت په لباس کې دا ناروا دي ناجایز دي او دغه شانتي خزي هغه د سړو په شان لباس نه استعمال داغي لپاره ناروا دي دا خو شیطان ویلو زبر د مخلوق داسې کوم چې دی وسکه فلیغیرن خلق الله دی به الله مخلوق بدلی یا دا یا چې دام تفسیر کړي رستنو مفسرینو چې دینه مطلب ګیره خریل دي ګیره خریل او په ګیره کې ډیزاینونه کول چې الله جل شانه څنګه حکم ته کې اقشن خلقت او شکل هغه جوړ کا د دې چې ته خلاف کې د الله جل شانه هغه خلقت هغه ته بدله وایي او یو بل طریقې کار کوم اپلیکیشن چروته دی یو اپ ته په فیسبوک کې هغه انسټال کی او بیا د ماشوم نه بوډا جوړي د بوډا نه ماشوم جوړي دا نخري کوي دا ټول څه شي دي دا فلیغیرن خلق الله شیطان ویلو چې زبستا د انسان د کوم چې د الله مخلوق بدله را بدله وایي دا ټول په دې کې راځي ښه ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې لعنت دی په هغه خزو باندې کم چې ویخته لګي ځان ته او په هغه خزم لعنت ته چې هغه بل ویخته لګي یعنی پردي اخترالی او هغه خپل ویختو په فټ کوي یا په هغه زنانو باندې لعنت نبی علیہ السلام فرمایل کم چې خالونه لګي خالونه خال چې لګي ځان له په هغه باندې لعنت نبی علیہ السلام فرمایل دا په خینی کول په کار ځکه حدیث شریف کې راځي کوم زنانه چې هغه عطر لګي تقریبا ابو داود شریف کی روایت ته نبی رسول الله فرمایل کومه زنانه چې هغه پرفیوم لګي عطر او د کور نه باروزی فهي کذا وکذا هغه دغه شان دا هغه دسه دا څه مطلب دی ایزانیه مطلب د غزناکار ده بدکار ده کومه زنانه چې پرفیوم لګي او بیا د کور نه بهروزی ځکه دا خلک ځان ته مایل کوي او زنانه به داسې فیشن نه کوي چې خلک ځان پسې ځان ته اټریکټ کوي ځان ته مایل کوي داسې حرکات هم نه کوي وایي او داسې لباس هم نه استعمال نبی رسول الله فرمایل په هغه قیامت ته نږدې به خلک راشي هغه بل لباس اغوستي خو بیا هم لغړي مطلب دا یا هغه لباس ډیر زیات فټي ټول اندامونه به ښکاري یا مطلب دا کپڑے به ډیر زیات نری د نجسم به ښکاري وایي کاسیات عاریات دی به کپڑے اغوستي خو بیا هم لغړي نبی رسول الله مبارک فرمایل داسې حرکات نبی کریم صلی الله جل شانه من کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام من کړي ځکه شیطان قسم کړل چیلنج ورکړو چې زبستا دا انسان د کوم چې د خلقت بدلی خلقت په بدله نه داګیر کې ډیزاینونه او داسې زونه او داسې نخري پیخي کول
دا ټول ناروا دي ناجایز دي حرام دي ښه ومن يتخذ او الله جل شانو فرمایي چا چې شیطان سره دوستانه وکړه ومن يتخذ الشیطان ولیا چا چې د الله جل شانو سره د شیطان سره دوستانه وکړه شیطان سره څوک دوستانه نه کوي زمونږ کې یوم داسې کس نشته چې هغه شیطان دې زما دوست شي پوهېږي ته چې کوم عملونه کې بس دا د شیطان په وسوسه باندې عمل کې د شیطان په حکم عمل کې نو دوستانه خو دې ورسره نشته دغه ته دوستانه وایي که نه چې شیطان په حکم باندې ته عمل کې د الله په حکم ولې عمل نه کوي د شیطان په حکم عمل نو من يتخذ الشیطان چا چې ونیو شیطان ولیا دوست من دون الله ما سوا د الله نه فقد خسر خسرانا مبینا د ښکاره تاواني شو یعدهم دا شیطان تاسو سره وعده کوي ويمنيهم ستاسو زړونو ته غلط خواهشات درچي وما يعدهم الشیطان الا غرورا دا شیطان تاسو سره وعده نه کوي مګر دا دوکه د صرف مطلب دا انسان ته وي حرص کوه همیشه غلط کارونه کوه او همیشه حرام مال ګټه ځکه ستا خو لا ډېره زندګي ده نو دی لګي اوس دا څونه کمقل سړی دی ده ته پته نه لګي چې الله جل شانو دې ته نه ګوري چې دا د یو کال ماشوم دی که د 15 دی که د 20 دی الله جل شانو چې کله حکم وکړي بس بیا یې کړی نو مرګ څه پته لګي شیطان ورته دغه وایي ته خو لا اوسه لکې مړه له ځوان ستا خو ډېره زندګي ده که حرام کې که حلال کې بیا به توبه وباسي نو توبې ته هم پرې نه دي عمل ته هم پرې نه دي او غلط کارونه هم پرې کوي एकदम ولا مرګ راشي بس قصه ولا ختمه کړي الله فرمایي دا دوکه کې تاسو سره شیطان خو تاسو نه پوهېږي یعدهم ویمنیهم دا شیطان تاسو سره وعدې کوي ویمنیهم او تاسو ته زړه کې غلط خواهشات اچوي وما یعدهم الشیطان شیطان وعده نه کوي الا غرورا مګر دوکوي اولئک مأواهم جهنم اوس دغه خلک سره د شیطان نه د دې اخري ټکانه کم خلک چې شیطان په وسوسو باندې عمل کوي او کم سړی چې شیطان حکم مني او داسې کارونه کوي الله جل شانو فرمایي کم چې مخکې تیر شو دې خلکو ځای جهنم دی ورسونه خطرناک چیز دی مونږ خو وایي ګیره خریلو کې هېڅ ګناه نشته بس هلک یم ډیزاینونه کولو کې هېڅ ګناه نشته او دا چیز بدلوم را بدلوم کپړې او لباس مې داسې دی او داسې کوم خو الله جل شانو فرمایي اولئک مأواهم جهنم دې خلکو ځای جهنم دی ولا یجدون عنها محیصا بیا به دې ته د خلاصي ځای نه معلوم ښه چې کوم طرف ته اوس ځان خلاص کړو